ګټونکو څنګه چې د سیاست همیشه کم زموږ مشران چې دي هغه خپل عبادت ګڼي او د علاقې خدمت په هغه جوړ باندې کوي. په دغه حواله باندې خصوصي نننی پروګرام ستاسو مخې ته راوړو. کوم کارونه د خدمت په توګه باندې د دې سیمې دپاره عوامي نیشنل پارټۍ د پلیټ فارم نه جناب واجد علي صاحب کړي دي. په دغه حواله به خصوصي د هغوی سره خبرې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ناصرخانه داسې دا چې 2008 الیکشن چې کېدو د هغې نه مخکې د MMA حکومت او چې د MMA حکومت نو هغو د اسلام په نوم باندې خلکو نه موډ اخیسته او د کتاب نه قرآن جوړ کړی او خلکو قرآن نه چې د هغه په هغه د هغې د عظمت او د هغې د شان په حواله باندې خلکو وایي چې یقینا دا علما صاحبان دي او دا به واقعي قرآن یې په هغې باندې خلکو ووټ ورکړی وه یو کلین میجارټي ورته هغو ته ورکړې وه او هغو په دغه وخت کې چې دوی د اسلام په نوم باندې ووټ اخیستی او دوی په دې ملک کې د قرآن په نوم باندې ووټ اخیستی او دوی د خلکو سره دا وعده کړې وه چې موږ دلته کې شعري نظام راولو. نو په هغه حواله په دې ملکنډ کې د صوفي صاحب او د مولانا فضل الله دغه تحریک چې دغه شروع شو او د هغو مقصد او منشه چې د هغه په دغه نوم باندې هغو سیاست کوي چې دلته کې شریعت راولو شریعت نظام راولو ملکنډ ریجن کې ځکه دلته کې یو خلا وه او خلا په دې معنی وه چې دلته کې د پاکستان قوانین چې دی هغه نه او دلته مطلب جرګه وه پاټه وه د پاټه ریګولیشن لاندې دلته کې مطلب عدالتونه او دا قصې چې د هغې نه خلک مطمئن نه او د خلکو د غیر اطمینان په وجه باندې صوفي صاحب او فضل الله چې د هغو د شریعت ناره وهلې وه په هغې باندې هغوی دلته مخې ته راغلي نو په کار خو دا وه چې دوی هم د اسلام په نوم باندې ووټ اخیستی و دوی هم د شریعت په نوم باندې ووټ اخیستی و دوی هم د قرآن او د حدیثو په نوم باندې ووټ اخیستی و نو په کار دی چې دوی دلته کې د الله چې دا امپلیمنټ کړی وی او دغه خلکو ته یې لاره نیولی وی ځکه دا علما وو د دې سره تدبیر هم وو له دې سره مطلب علم هم وو له دې سره پوهه هم وه او دوی په دغه نوم باندې ووټ هم د خلکو نه اخیستی و نو که دوی په دغه ټایم کې دلته شرعي نظام راایستی وی شریعت یې نفاظ یې کړی وی نو هغه خلکو ته به موقع نه وه چې هغو دلته کې مطلب دغه لوبه جوړه کړې وي او دغه لوبه چې دغه جماعت اسلامي جمعیت علماء اسلام په دغه حکومت کې دا جوړه شوه فضل الله دغه کې ناست و بیا هغه اسلحه بیا هغه مطلب دماکې کول بیا هلته هغه ټریننګز کول دا ټولې قصې په دغه دور کې کېدي نو په کار دا وه چې دغه وخت حکومت چې دی چې هغه جمهوري حکومت و هغو له خلکو منډیټ ورکړی هغو له خلکو ووټ ورکړی هغو دا ټوله لوبه ختمه کړې وې نو هغو به چشمپوشي وکړه هغو د هغو سره غرض ونه کړو هغه له هغو سره ډایلاګ ونه کړل هغه له هغو سره خبرې اترې ونه کړې هغه له هغو د پوه کېدو کوشش یې ونه کړ نو هغه شي دومره لوی شکل اختیار کړو چې هغې ته بیا د دنیا د ټول ایجنټان چې دي انټلیجنس ایجنسۍ چې دي هغه راننوتې او زموږ په دې ملک کې داسې یو صورتحال جوړ شو چې هغه صورتحال چې دی هغه ټولو دنیا ته ټولو خلکو ته پته ده چې دلته سکولونه بند شو د جنکو دلته کې ان تر دې پورې چې مطلب چاپونه بند شو خلکو کې حجامت نشو کولی ویښتې نشو جوړولی په ګرین چوک کې او په دې کې مطلب دی چې خلک به مړ به یې کو حلال به یې کو په سینې به یې وله چیټ ولګو چې که دې تازه د دې ټایم به دا نه اوچت و چا کې دا قوت نه و چې دی اوچت کړی وی دا ټولې لوبې مطلب دی چې د MMA حکومت لیدې او دې به خاموشي اختیار کړې وه چې کله بیا 2008 الیکشن راغی او موږ خلکو له لاړو نو موږ د خلکو سره یو واده کړی و که موږ په اقتدار کې رالو نو موږ به امن راولو او زموږ ناره هم دا وه چې په خپله خاوره باندې امن غواړو دا زموږ ناره هم وه د ټولې صوبې لپاره د ټولو پښتنو لپاره زموږ دغه ناره وه او چې کله هم مطلب موږ د خلکو ووټ راکړو موږ ته خلکو منډیټ راکړو موږ ته خلکو خپله رایه راکړه موږ یې د دې جوګه وګڼلو چې موږ د مطلب د دې اسمبلو کې کینو نو زموږ د ټول نه اولنی کار هم دا و چې موږ د دې سره رابطه وکړه ټول نه اولنۍ رابطه هم ما کړې وه ما باندې پارټۍ ماته یو کار اوله کړی زه تللی یم زه دغه ټول سوای مولانا فضل الله نه باقي ټول مشران یې ناست وو د هغو سره ما خبرې وکړم په دې یو مطمئن کړه چې تاسو راکوشئ چې تاسو څه غواړئ چې موږ تاسو له هغه دغه درکړو او بیا هغه نظامي عدل خبره ته نه نظامي عدل ریګولیشن موږ جوړ کړو پای کې بیا امریکې په پاکستان باندې دباو واچو چې دا مه دستخط کوه دا مه کوئ د ډېرو مشکلاتو نه وروسته مطلب چې هغه نظامي عدل ریګولیشن چې د هغې نفاظ موږ په ملکنډ ریجن کې وکړو نو خپله د هغه امن دپاره مطلب هغه لارې موږ خپلې کړې هغه چې د اسلام په نوم باندې خلکو ووټ هغه څه خو مسلمانان یو زموږ د خلکو
رائے دا وا زموږ د خلکو مطالبه دا وا زموږ د خلکو یقین دا چې دې سبب زموږ مشکلات زموږ مسلې حل شي نو په دغه بنیاد باندې هغه مسله موږ د خلکو حل کړه زموږ مقصد او منشأ چې هغه پښتون قوم ویلفیر دی او دې آبادی او خوشحالي ده نو ځکه زم ټارګټ چې پښتون قوم د خاور او کده د ان پی حکومت نه وي نو هم به عمل د امن داسې نه راغلی موږ کمپاین نه کړي موږ ته خدای چې تاسو به د کور نه وځي تاسو به خلکو ته نه خلکو ته خپل خبر نه رسولي منګه کدي قوم ته ولسته لکه څنګه چې خپل خبر دا چې خپل خبر رسوله نو یقینا دا قوم چې دا نه بے پوهه دي دا نه بے سوکه دي نه بے علم دي نه بے تعلیم دي نه بے دا سیاست مدار خلک دي د پارس بو زمونږه خبره چې موږ خپل قوم ته نه ورسوله دا وجه ده چې هغه په دې منځ کې چې کم ګیپ کم پروپاګاندا کم خبره وا هغه دومره زیات شو زمونږه د قوم په منځ کې چې موږ هغه ته تللی نه شو او قوم موږ ته تللی نه شو دا وجه چې مطلب د خلکو ته خبره ونه رسیده او چې کوم پروپاګاندا میډیا کوله کوم پروپاګاندا خبرونه کوله کوم پروپاګاندا نور مخالفینو کوله نو هغه د خلکو ذهن ته پریوتی و په دغه وجه باندې او دا هغه مشهور متل چې ته یو پهلوان دو پهلوانان جنگ کوي او د لاس خپل وتر بل وته پرې دي دا موږ سره هغه چل شو موږ ته دغه خودکش دغه موټر دغه پلانې دغه مطلب چې په هغه کې مطلب ان پی چې د خپل کمپاین نه چلول په دغه وجه باندې دغه شکست شوی هغه ان پی خو موږ تسلیم کړی